نن سبا سوشل میډیا چې کم ملګری ګوري، فیسبوک استعمالوي، انټرنیټ استعمالوي، یو لویه مسله جوړه ده. اگر چې د دې نه مخکې ګستاخی شوي دي په فرانس کې، په ډنمارک کې، په جرمني کې، مختلفو ممالکو کې کافرو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم توهین آمیز خاکې جوړې کړې وي. پاغې دلته مسلمانانو ډیر احتجاجونه وکړل، بیانات پې وشو، هر چا د خپل وس مطابق کم مسلمان چې څه وس و هغه یې کول. د خپل پیغمبر د عزت او د ناموس په خاطر باندې مسلمانان قربانۍ تم تیار ور خبره ته تیار او ان شاء الله انده بم تیار وي تر قیامت پورې، تر سوچ مونږ ژوندیو مونږ به د نبی رسول سلام دفاع کوو، دغه دی بیبیانو دفاع وکړو. عزتمندو خبره دا وه چې د نبی علیہ السلام خاکی جوړې ولې شوې، کارټونان جوړ ولې شو، او بیا په موجوده دور کې دا څو میاشتې وړاندې په انډیا کې چې کمې هغه زنانه بکواسات وکړو او غلیظه ژبه استعمال کا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې، د هغې مین وجه څه وه؟ د دې ټولو خبرو، د دې خاکو، د دې بیزتو مین وجه دا ده هغه یو خبره ټارګټ کوي، هغه خبره دا ټارګټ کوي او د موږ د نبی علیہ السلام په باره کې ګستاخانه الفاظ وایي. د هغوی ټارګټ دا ده وایي چې العیاذ بالله ثم العیاذ بالله ستاسو د مسلمانانو پیغمبر دا العیاذ بالله ورکوټی جنۍ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا د شپږو کالو په عمر کې ځان ته نکاح کړی دا او د 9 کاله په عمر کې رخصتی کړی دا، مطلب ډولۍ چې ته مونږ تاسو وایي ډولۍ راوړي دا. هغه دا خبره ټارګټ کوي او وایي چې وګوره ستاسو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وګوره العیاذ بالله چې دا دومره خواهش پرستو چې د دومره ورکوټي صغیره جنۍ دا ځان ته رواده کړې ده د 9 کالو په عمر کې. نو د 9 کالو عمر جنۍ خو انتهایی ورکوټي وي. تاسو چې کم بال بچېدار یار چاته خپل کور کې ماشومان معلومې دي 9 کالو جنۍ څومره وي. ټوله مسله د دې خبرې نه جوړه شوې ده. پدې کې بعض علماو بیانات وکړو په دې حق کې چیرې دا د 9 کالو او د 6 کالو چې کوم خبره ده پدې کې غلطي شوې ده یا د کاتب غلطي شوې ده یا د راوی نه غلطي شوې ده. مختلف وجه علماو بیان کړی دي. وای دا د 6 په ځای 14 کاله وو او د 9 په ځای 19 کاله وو. په خبره پوه شوي؟ د 14 کالو په عمر کې نکاح شوی ده او د 19 کالو په عمر کې رخصتی شوی ده. بعض علما هغه وایي چې نه امدک د 6 کالو په عمر کې نکاح ده او د 9 کالو په عمر کې رخصتی ده. په دې لویه غویمه په دې سوشل میډیا جوړه ده، تاسو به ګورئ کلیپونه شروع دي، بیانات رضی مختلف. رونو د کافرو اعتراض په دې خبره و، د اندوی استدلال ام د دې خبره نه ده چې یاره ستاسو په کتابونو کې لیکلي دي، ستاسو معتبرو کتابونو کې دا خبره لیکلي ده او دا واقعي ده. دا په بخاری شریف کې، په مسلم شریف کې، ابو داود شریف کې، مختلفو احادیث مبارکو کتابونو کې لیکلي ده دا خبره. په خبرې پوه شو؟ خو بل طرف ته ما درته وی چې مونږ به د نبی علیہ السلام دفاع کوو، د هغه د ذات دفاع، د هغه د ناموس او د عزت دفاع.
که یو طرف ته په یو راوی باندې خبر رضی راوی دی ما په ایمانیاتو کې نه ده او نه په ما الله رنیسی که د مخلوق په یو کتاب باندې رد رضی دی ما په ایمانیاتو کې دا نه دی ایمانیاتو کې د ما آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسله والیوم الاخر والقدر خیره و شره من الله تعالی والبعث بعد الموت آمنت بالله کما هو باسمائه و صفاته ګوره مونږ دغه ایمانیات دي په دې ایمانیاتو کې چې یو سیز باندې د مونږ ایمان نو مونږ مؤمنان نشو کېدی مونږ مسلمانان نشو پاتې کېدی خو افسوس خبره دا ده چې نن سبا که چا داسې خبره وکړه او د نبی علیہ السلام د عزت او د ناموس خبره وکړه بس نن سبا مولینو سره خو تیارې ټاپی دي که چا تخصص کړی ده او که نه ده کړی که یو سړی مفتی ده او که نه ده بس هغه مفتی ده نن سبا مهر وسره ده روره منکر حدیث فتوا در باندې ډایرکټ لګي وګوره دا د حدیثونه منکر ده وګوره دا حدیث د پیغمبر نه مني الله دیو بخه یو سړی د پیغمبر د ذات دفاع کوي د پیغمبر علیہ السلام د ناموس دفاع کوي د نبی علیہ السلام د بیبینو دفاع کوي او بل طرف ته تا ورته مهر لګولې د سجلتا هشام راوی باندې رد کو بس ته منکر حدیث شوی یو طرف ته تاریخی حقایق مګورا احادیث مبارکه مګورا اغینه دا خبره ثابتېږي تاریخ تبری لیکي وای دی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سلور بچی دي دو بیبیانې دي یو لور یو زوی دی یو بیبینا بل لور بل زوی دی بلی بیبینا عائشہ رضی الله تعالی عنها او دغه رور عبدالرحمن رضی الله تعالی عنہ دا سکرونه دي دا د نبی علیہ السلام د ام رومان بیبینا چې کم دا دوا پیدا شوی او د دې دواړو پیدایش دا د جاهلیت په دور کې شوی دا بلکې د سلور واړو اولادو پیدایش دا مختلف د تاریخ او د سیرت کتابونو لیکلي دي چې د دې پیدایش شوی دا د جاهلیت په زمانه کې جاهلیت زمانہ هغه زمانه ته وای چې لا پیغمبر علی السلام د خپل پیغمبري او د نبوت اعلان نو کړي خبرې پوه شو نو چې هغه وخت کې پیدایش شوی وي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د نبوت اعلان وکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیغمبري د نبوت زمانہ د مکی څومره ده ما تلک متوجه شي چې په خبره پوه شي نبی علیہ السلام په مکی کې څومره دور تیر کړی دا ګوره ټوټل 40 کال وو چې نبوت اعلان وکړو او دغه نه په 100 کال په مکی کې پاتې شو 13 کاله 100 کاله پاتې شو 13 کاله به چې هجرت کو مدینی منوره کې د هجرت زمانہ دا 10 کاله په 11 هجری کې نبی علیہ السلام وفات شو صحیح شو کنه 13 کاله د نبی علیہ السلام د نبوت د مکی دور دا نو چې عائشہ رضی الله تعالی عنها د جاهلیت په دور کې پیدا شوی نو جاهلیت کې چې مثال په تور باندې دیزه کې 3 کال مخکې پیدا شوا نو 13 کال د نبوت او 3 کال دا نو عمر څومره شو 14 یا که سلور کال مخکې پیدا دا نو عمر څومره شو 4 او 13 17 سال بل طرف تا سیرت ابن هشام لیکي البدایه والنهایه لیکي ابن کثیر رحمه الله مختلف دی سیرت کتابونو لیکلی دي چې دی عائشہ رضی الله تعالی عنها کما ناسکه خور دا مندی جدا دي دی ای اسماء رضی الله تعالی عنها نو څه شه ده اسماء دی عائشہ رضی الله تعالی عنها نا لس کال مشروا اسماء دی عائشہ نو څومره 10 کال مشروا او د سیرت کتابونه لیکي چې کلا اسماء رضی الله تعالی عنها د مکه نا مدینه ته هجرت کولو
نو د اسماء رضی الله تعالی عنها عمر 27 سالو د هجرت په ټیم کې چې کله د ابوبکر صدیق رضی الله عنه لور حضرت اسماء رضی الله تعالی عنها هجرت کولو نو د هجرت په ټیم کې عمر 29 کاله نو چې عائشہ نا اسماء رضی الله تعالی عنها لس کاله مشره ده د هجرت په ټیم کې 27 سال عمر ده نو چې عائشہ رضی الله عنها هجرت کوي نو دې ټیم به د عمر څومره وو چې ته لس کاله 27 نه 10 منفي کا 17 سال 17 سال په عمر کې یا 16 سال په عمر کې د عائشہ رضی الله تعالی عنها نکاح او رخصتی د نبی علیہ السلام سره چې د عائشہ رضی الله تعالی عنها واده شوه د هجرت په دویم کال د هجرت په دویم کال باندې شوه دا نو چې 17 سال چې د اسماء رضی الله تعالی عنها عمر 27 سالو د عائشہ رضی الله تعالی عنها عمر 17 سالو او دویم کال د هجرت کې الته رخصتی وشو نبی علیہ السلام سره ډولۍ مطلب وړه موږ تاسو ورته ډولۍ وایو ډولۍ وړه نو 17 سال دا او 2 کال هغه عمر څومره شو 19 کال لکه دی کې د عائشہ رضی الله عنها عزت محفوظ د پیغمبر علیہ السلام عزت هم څه شي دا محفوظ دا 19 کال مونږ او تاسو کورونه کې جنکې چې واده کوو دغه 17 18 19 دغه سال کې واده کوو مونږ او تاسو انه کالو جنې څوک واده کوي یره دا خدا دا چې کم واده کړي خلک یې تاسو په دې پويږي نه هو کالو ماشوم څومره وي مونږ او تاسو د نه هو کالو ماشومان بار ګرځي اټای لذي رزي دکان لذي رزي کو څوک بعض علما په دې خبره دومره کلک ویلاړ دي چې بس ډایرک خبر کوي د انکار حدیث فتوا در باندې لګوي و دې الله بندا په بخاری شریف کې دي عائشہ رضی الله تعالی عنها وی دی سورۃ قمر وشتمی سپاره کې سورۃ قمر د اقتربت الساعه وانشق القمر او وی دی سورۃ آیاتونه فلانه آیت چې نازلې دو وی ماته شان نزولم یاد ده او ماته آیاتونه یاد دي چې دا د آیاتونه نازل شوي دي او دغه آیاتونه په مکه کې نازل شوي دي او د نبوت 15 کالو د نبی علیہ السلام د نبوت د اعلان 15 کالو نو چې په 15 کال د نبوت کې دا آیاتونه را نازل شو نو تو سوچو کا چې د نبی علیہ د عائشہ رضی الله عنها چې وای ماته آیاتونه یاد دي ټیم مکارته یاد ده په خبرې پوه شوي نو صدا به د څو کالو وا عجیب خبره ده چې ته وای چې د 9 کالو په عمر کې واده شوی دا او د 6 کالو په عمر کې نکاح شوی دا نو مکی کې د نبی علیہ السلام د نبوت ژوند وو 13 کاله او په 15 کال د هجرت کې آیاتونه نازل شوی دي نو کو د 6 کالو په عمر کې د نبی علیہ السلام د عائشہ رضی الله عنها سره نکاح شوی دا نو خدا خو د هجرت په ټیم کې به دی وو کالو او په 15 کال باندې آیاتونه نازل شوی دي نو دا خو به له هغه ټیم پیدام نه و هغه ټیم خدا له به پیدام نه و دا په بخاری شریف کې وی دا د سورۃ قمر د آیاتونو د شان نزول دا خو به د خپل د پیدایش نه مخکې 2-3 کال مخکې چې ماته آیاتونه یاد دي زم رته یاد دو عجیب غونته خبره ده بل خبره رونو کله چې هجرت کو عائشہ رضی الله تعالی عنها په دویم کال د هجرت کې دویم کال د بدر غزا سن 2 هجری کې شوی دا 17 رمضانو د رمضان المبارک میشوا 17 تاریخو او چې کومه معرکه د کفر او د اسلام شوی دا ولنۍ د بدر غزا په دویم کال د هجرت کې شوی دا او تاسو ټول څوک چې په اردو پوهیږئ د اردو د سیرت کتابونه وګورئ عائشہ رضی الله تعالی عنها په بدرین صحابه کرامو کې ده هغه صحابه چې کم په بدر کې شریک شوی دي د هغه مقام ډیر اوچت تا او ډیر دی اوچته درجه صحابه دي بدرین صحابه نبی علیہ السلام به فرمایل د بدر صحابه چې چا په بدر کې شرکت کړي دی وای دی ته الله مخکینی ورستنی ګناهونه معاف کړي دي د بدر صحابه ډیر لوی مقام ده
نو عائشہ رضی الله عنها د بدر په غزا کې وا او د بدر په غزا کې د سیرت کتابونه لیکي چې مسلمانان بکل غزا لا جنگ لتلل نو هغه به خپل جنډې جوړولې مسلمانانو به خپل جنډه وا نو د عائشہ رضی الله تعالی عنها چې کم صادرو کم پړونه وو دغه نه د بدر په غزا کې څه جوړه شوی وا جنډه اسه کدا په دغه ټیم کې دی اتو کالو نه هو کالو وې نو دغه به صادرګې په سرو یغه دومره به غټه لوپټه و چې دغه نه جنډه جوړی دا عجیب خبره ده به پدریم کال د هجرت کې د احد غزا شوی دا د احد غزا سنتین هجری کې شوی دا او په سنتین هجری کې د سیرت کتابونه لیکي چې عائشہ رضی الله تعالی عنها د نور صحابیات او نور زنانو سره وا عائشہ رضی الله عنها وی مونږ به زخمینو لپټیم کولی او مونږ به ورته مشکونو کې سره وړلی او به مراوړلې اسی چې په نهم کال د هجرت په دویم کال د هجرت د 9 کالو په عمر کې واده شوی وی تاسو نه تاسو کو چې د 9 کالو په عمر کې د 9 کالو جنۍ تاسو خدا کم مشران خلک دي چمړې مشکونه مولیدلې دي هغه د اوبو ډک مشک راوړی شي هغه د زخمینو پټۍ کولی شي عجیبه خبره درونو د دې ټولو خبرو نه سترګې پټېږي بس جل بخاری شریف کې راغلی دي مسلم شریف کې راغلی بس چې نه منې ډایرک کافر منکر حدیث اکم سړی هشام چې دا روایت را نقل کړی دا د هغه هشام دی بیبی نه نوم د فاطمه د هشام دی بیبی نه نوم دا فاطمه هغه وای د ما خپل بیبی سره فاطمه سره نکاح د 9 کالو په عمر کې شوی دا بعض علما وای د 9 کال ټکه ډیر خوشو خپل بیبی یادوي وای ما غي سره رخصتی وای د 9 کالو په عمر کې شوی دا او به بلځه کې پخپل وای د ما خزه د ما نه 13 کاله مشره ده د خبره ته مو سوچتا مطلب له پیدا شوی نو څلور کاله مخکې وسره د رخصتی شوی ده چې د 9 کالو په عمر کې د شوی به وای 13 کاله نه مشره په خبره پوه شوي رونو دا د کفر خبره نه دی چې په دې باندې اوس کو چا دا خبر اوکا امون سے چل بس مفتی سے کافر شو منکر حدیث شو پلان کې منکر حدیث شو پلان کې منکر حدیث شو و دې الله بندګانو د سیرت کتابونو سره بس کوي دا بخاری شریف کې شری دي سره بس کوي مسلم شریف کې دا سره روایت شته دي سره بیا څه کوي نو دا خلکو ته د کفر او د اسلام جنگ جوړ کو د منکر حدیث او د کافر فتوی لګولې شروع اوس یو سړی د پیغمبر علی السلام هغه درته وایي چې کافر اعتراض کوي د دې وجنه چې وګوره دومره کم عمر کې شپږو کالو په عمر کې نکاح کړی دا د 9 کالو په عمر کې رخصتی کړی دا کافر اعتراض په دې ټکی کوي نو دغه علما درته وایي چې کافر له دا مکمه ورکوه د اعتراض لا دا نور دلایل وګوره ورته دا غلطی شوی دا او دا د 14 کالو په عمر کې نکاح دا د 19 کالو په عمر کې رخصتی خبره خط دومره لوی اعتراض او دومره لوی تنازع او اختلافات او جنگ جګړو ته پکې څه ضرورت وصلی الله دې عمل کولو توفیق راکړي اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين